دې آفیسز حوالې سره خبرو کوم دا زه په درې ډسټرکټ کې کولاوم شانګله کې هم بونیر کې هم انشاءالله او خپل اپر سوات کې مې دا نن کولاو تاسو ټول موجود یې په دې کې اولنۍ دفتر دی یو نوی آیډیا ده نو ډېر کارونه پکې نشو سټارټ کولی زما سره آلریډي هلته امپلایز کم دي نو دې کې صرف درې کارونه فی الحال زه کوم به یو دا چې دا ټیچرز ایگزام کله ختم شي په آخري ورځ دا بوجۍ راوړي نو دا بوجۍ به هلته نه راوړي دا اپر سوات والا د هغه ورځ به د بورډ یو آفیسر یا امپلای د بورډ یو آفیسر یا امپلای په هغه ورځ دلته موجود د سهار نه والا ماښامه پورې او چې څومره د بهار وډنګار او د صخرې او د بحرین کالامه پورې د چارباغه پورې د خلکو ته چې څومره پورې د دې د ټیچرز وي سټاف وي او ډیوټي وکړي هغه بوجۍ به ټولې دلته راوړي دلته به ورته هغه دغه ناست وي هغه آفیسر ناست وي هغه به یې ریسیو کړي د بورډ ګاډی به راشي او د دې ځای به یې چوتې بورډ ته به راوړي دوی به ما ته بورډ ته نه راځي ځکه چې هلته په راتلو کې دې ته تکلیف هم وي زما بورډ هم ډېر ګوټ ته دی بل بیزتی غونډه کې دا چې دا بوجۍ په شا کړي یو 17-18 ګریډ افسر او 19 ګریډ افسر او هلته ما ته راوړي بیا په قطارونو کې ولاړي نو انشاءالله چې دا تکلیف چې دی نو دا به زما د دې پی ټي بندو چې دی دا به انشاءالله سهاده پورې به کم شي که چا څه ډیفیشنسیز راځي چې کله کله سټیشنري کې څه داسې وي نو ظاهره خبره ده بیا به تاسو د مین آفیس بورډ سره به تاسو کنټیکټ کوئ دې نه علاوه د امتحان په ورځ د ریزلټ په ورځ باندې چې څومره ډي ام سیز د سکولز وي که هغه پرایویټ سیکټر دی او که هغه ګورمنټ سایډ دی د هغوی هغه ډي ام سیز چې دي هغه به ټول په پیکټ کې بند وي په هغې باندې به د هر انسټیټیوشن له پاسه نوم وي هغه به ټول دلته راځي او د دې ځینې به تاسو چې کوی ریزلټ پر راتلو ته ضرورت نشته دې نه علاوه دریم کار بدای ریزلټ چې دی تاسو لپاره یو نوی اعلان کوم خپل خان ناس دی 21وی صدي ده او زموږ سره دونه غټ کتاب وي د دغه د ریزلټ هغه نو زه چې راغلم ما کتل نو دا لولي کتابونه ګرځول دا ډېر ګران کار دی په 3000 روپۍ به ملاوېده هلته به خلکو به خوبل به جوړو نو موږ یو نوي آیډیا پیل کړه زما کمپیوټر سیل والا زنده باد هغوی ما ته وویل چې سر بیغمه شه دا ریزلټ اړو سی ډي ته نو دا ریزلټ دا اوس چې 3 ورځې کې زه اناونس کوم د میټریک ریزلټ د سپلیمنټري نو دا به تاسو ته په سی ډي کې ملاویږي د هغې قیمت و 3000 روپۍ د دې به اوس موږ لیبر او هغه پوه اچو انشاءالله 350-400 روپۍ به د دې قیمت وي نو دا به تاسو ته په سی ډي کې ملاویږي نو هغه به هم انشاءالله سی ډي به دلته زه رالیږم او د دې ځای نه به دا چې څونه سکولز دي هغوی به د دې ځای نه د دې کلیکشن کوي فی الحال موږ دا 3 کاره شروع کوو آنورډ به موږ ګورو چې یاره موږ نور څه داسې فیسلیټیز ورکولی شو چې هغه هم موږ ورکړو لکه په هغې کې که داسې وشي چې کلیکشن دا ځای هم موږ سټارټ کړو خو فی الحال دا 3 کاره پوره دي چې زموږ نه وران نه شي نو نیکسټ ایئر یا د هغې نه بیا لږ وروسته چې موږ سوچ وکړو چې یاره موږ نور څونه دا آفس انټیکټ کولی شو د ډیټیانو حوالې سره به زه دا ووایم چې ډېر ښکلی تجویز دی او دا زما په ذهن کې پروت او بلکې ما د خپل سټاف ته ویلي چېرته څومره چې ډسټرکټ ایجوکیشن آفیسرز دي د هغوی یو میټینګ رابلو او یا به ورپسې موږ لاړ شو کېږم ورسره چې یاره دې حوالې سره چې موږ ته دې ریکمنډیشن راکوي او د پرنسپل چې دی چې هغه په دې کې با اختیاره شي چې د هغې د طرف نه یو لیست ځي او هغه لیست ترو ډي او موږ ته راځي او چې د هغه کسانو ډیوټیانې لګي چې هغو کې بیا ریفیوژول یا دا مسلې پکې نه وي نو دا زمونږ بلکل غور کوو او انشاءالله ډېر ژر به څه نتیجې ته موږ ورسو